أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موږ کلاس اغسته و د هایپرتایرایډزم د تایراید هارمونز پورې دا غي ابنارملیټیز موږ پرون ډیسکس کړو نن موږ ډیسکس کوو اډرینل گلینډ باره کې بل ما چې اډرینل گلینډ څه شی دی دا غي سټرکچرز بوایو دا غي فنکشنز چې کوم دي دا غي هارمونز هغه موږ ډیسکس کوو دوه ټاپکس تاسو لار چپټر کې پاتې دي هغه کې انکلوډډ څه دي adrenal gland او parathyroid gland دا دوه gland پاتې دي تاسو په دې چپټر کې په چپټر نمبر 8 کې نن ان شاء الله adrenal gland ډیسکس کوو چې adrenal gland څه شی دی او دا موږ سره کوم هارمونز موږ سره سیکریټ کوي adrenal gland ته موږ suprarrenal gland هم ورته وایو suprarrenal gland ته په دې وجه وایو دا موږ سره د کډنی د پاسه موږ سره رینل د کډنی د پاسه موږ سره موجود دی او دا موږ سره څه شی دی دا د تمنګ انډوکراین گلینډ وایو چې هغه موږ سره ویرایټي اف هارمونز چې کوم دی هغه پروډوس کوي مطلب سپیسیفیک هارمونز د طریق په چې هغه موږ سره سیکریټ کوي د سره لپاره د فنکشنز د لپاره بل موږ سره اډرینل گلینډ تمنګ دویم نوم اخرو سوپرارینل گلینډ ورته موږ وایو ټیک شو دا موږ سره څه شی دی endocrine gland دی endocrine gland باره کې موږ پرون هم ډیسکس کړو بل از هم موږ کلاس کې ویلو چې موږ سره endocrine gland کوم دی چې هغه خپل سیکریشن چې کوم دی هغه ډایرکټ بلډ ته سیکریټ کوي هغه ته موږ endocrine gland وایو سو ورته endocrine gland ورته وایو چې هغه خپل سیکریشن څه کوي ډایرکټ بلډ ته سیکریټ کوي هغه ته موږ endocrine gland وایو نو adrenal gland چې کوم دی دا هم موږ سره څه شی دی endocrine gland چې خپل سیکریشنز ډایرکټ بلډ ته سیکریټ کوي adrenal gland موږ سره ویرایټي اف هارمونز چې کوم دی هغه پروډوس کوي پای کې موږ سره کوم هارمونز دي چې پای کې موږ سره اډرینالین دی الډوستيرون دی کارټیسول دی ٹھیک شو ورپسې بیا موږ سره اپینفرین دی او دا به موږ پسې چې کوم ترې دوه پورشنز دي هغه به موږ وایو چې دا موږ سره ډیفرنٹ هارمونز چې کوم سیکریټ کوي نو اډرینالین الډوستيرون کارټیسول چې کوم دي دا موږ سره کوم د دې دوه ریجنز دي د اډرینل گلینډ یو ته موږ اډرینل کارټیک وایو بل ته موږ اډرینل میډولا وایو نو دا دوه گلینډ چې کوم تاسو ته پرې کډنی باندې ښکاری مخامخ پرې پکچر کې نو هغه موږ سره سری د موږ سره دا موږ سره اباو د کډنی دي they are found above the kidney که تاسو ته په دې پکچر کې ښکاري نو تاسو ته مخامخ پته لګي چې موږ سره اډرینل گلینډ کوم ځای کې موجود دی دا موږ سره د کډنی د پاسه موږ سره موجود دی ایچ گلینډ چې کوم دی دا موږ سره په دوه پورشن باندې موجود دی پاسنه پورشن ته موږ کم بهرنه پورشن دی دې ته موږ اډرینل کارټیک وایو اوټر کارټیک دی ته اوټر کارټیک هم ورته ویل شي او دې ته موږ اډرینل کارټیک هم وایو ٹھیک شو دا موږ سره کوم ځای کې موجود دی د کډنی د دوړو کډنی د پاسه زموږ چې کومه ګردې دي دا هغه د پاسه دا موجود دي ټیک شو د پاسنه چې کوم اوټر حصہ د بهرنه حصہ دې ته موږ اډرینل کارټیک وایو سو یو ورته اډرینل کارټیک ورته وایو چې کوم دننه حصہ دا هغه ته موږ اډرینل میډولا وایو سو یو ورته اډرینل میډولا نو دا دوه پورشن دي د اډرینل گلینډ یو پورشن موږ سره کوم یو دی اډرینل کارټیک دویم موږ سره کوم یو دی اډرینل میډولا نو دا دوه پورشن موږ ډیسکس کوو چې موږ سره کوم هارمونز دا سیکریټ کوي او هغه کې موږ دغه فنکشنز موږ سره څه دي زموږ په باډي کې نو هغه به اوس وایو نو اډرینل کارټیک چې کوم دی زیاتره هم سټیراید هارمونز چې کوم دی هغه سیکریټ کوي ٹھیک شو نو اوس په موږ ډیسکس کوو د اډرینل کارټیک او د اډرینل میډولا په اړه کې اډرینل کارټیک چې کوم دی دا موږ سره اوټر موست لیر دی د سو د اډرینل گلینډ هغه موږ سره یو سپیسیفیک ټایپ اف هارمونز ریلیز کوي او هغه کی هارمونز چې کوم دی پروډوس بای اډرینل کارټیک هغه کې موږ سره کوم انکلوډډ دي هغه به اوس موږ وایو چې په اډرینل کارټیک کې موږ سره کوم سپیسیفیک هارمونز دي چې هغه موږ سره کوي د ډیفرنٹ فنکشن زمون په باډي کې کار ادا کوي نو هغه کی هارمونز کوم دي لومړی موږ سره کارټیسول دی کارټیسول زموږ سره څه کار کوي
कार्टिसोल زموږ سره خپل فنکشنز دي زموږ په باډي کې. कार्टिसोल एज अ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन दे तविल शي. सम टाइम दे तसविल तविल शي ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स ورته ویل شي. produced by the zona fasciculata. دا موږ سره درې زونز دي. دا اډرینل گلینډ موږ سره په سمانه په درې زونز باندې موږ سره مشتمل دي. یو ته موږ پیسیکولا زونا پیسیکولا ورته وایو. د دې درې زونز دي. ٹھیک شو. نو موږ سره کارټیسول څه شي دی ایز ا ګلوکوکارټیکایډ هارمونز دی چې هغه پروډوس کوي زونا پیسیکولیټا. زونا پیسیکولیټا دا موږ سره یو زون دی د اډرینل کارټیک چې هغه موږ سره دا سیکریټ کوي. او درې موږ سره خپل سیورل فنکشنز دي زموږ په باډي کې چې هغه موږ سره ادا کوي. نو تاسو ته ما دې نه مخکې وویل چې د اډرینل ګلینډ چې کوم دی دا په دریو زونز باندې ډیوایډ شوی دی. یو ته موږ زونا فیسیکولیټا ورته وایو، بل ته موږ زونا ګلومیرولوسا ورته وایو، ګلومیرولوسا. ٹھیک شو. او بل موږ سره زونا ریټیکولرس ورته موږ وایو. دا درې زونز دي د څه شي اډرینل کارټیک چې دا په دریو زونز باندې موږ سره ډیوایډ شوی دی. یو ته موږ زونا میډلو ګلومیرولوسا دی، ګلومیرولوسا. دویم د موږ سره زونا ریټیکولرس چې کوم دی او بل د موږ سره زونا فیسیکولیټا. دا درې زونز دي موږ سره د اډرینل کارټیک. نو موږ سره زونا فیسیکولیټا چې کوم دی دا موږ سره څه سیکریټ کوي؟ کارټیسولز. کارټیسول ته موږ ګلوکوکارټیکایډ هارمونز ورته وایو چې ګلوکوکارټیکایډ هارمونز دی. It help control the body use of fats, proteins and carbohydrate. د کارټیسول کار څه شي؟ اکثر موږ د کارټیسول ټیسټ کو، موږ د تدې لپاره خپل یو ټیسټ کیږي د سیرم کارټیسول ټیسټ کیږي د لپاره چې پای کې د هارمونز کنسنټریشن معلوموي. ٹھیک شو. چې څنګه موږ د تایراید هارمونز ویلو چې موږ سره تایراید فنکشنز موږ ګورو T3 T4 ګورو کنه، نو دغه شانتي موږ سره د کارټیسولز هم موږ کته شو په سیرم کې. بلډ واخلو سیرم ته موږ وباسو او هغه بیا موږ څه کوو د هغې نه موږ سره بیا کارټیسول کوو. It help control the body use of fats, proteins and carbohydrates. نو موږ سره هیلپ کوي پس کې یوز اف فیټس چې کوم دي د هغې کنټرول زموږ په باډي کې د کنټرول کوي د فیټس، پروټین او کاربوهایډریټ. دا درې مین ټایپس چې کوم دي د فیټس، پروټینز اینډ کاربوهایډریټس د هغې په میټابولیزم کې د هغې کنټرول کوي. موږ سره زموږ په باډي کې د هغې کنسنټریشن سیوا شي نو هغه موږ سره کنټرول کوي، برابرۍ یا کم شي د هغې هم زیاتوالی کوي نو هغه هم کنټرول کوي. بل د کارټیسول کار دویم څه شی دی؟ suppresses inflammation. انفلیمیشن تاسو ته ډاکټر سعید صاحب هم په خپل کلاس کې ډیسکس کړی وي چې موږ سره انفلیمیشن څه ته ویل شي. نو دا موږ سره یو ساين اند سیمپټمز راولي، 15 ساين اند سیمپټمز چې پای کې هیټ ته سویلینګ دی موږ سره، ټیک شو، پین دی، پوښوي اکامولیشن اف بلډ شي هغه د کې موږ سره اکامولیشن د هغې د وجې سویلینګ راشي. نو موږ سره دا یو انفلیمیشن ریسپانس هغه څه کوي؟ هغه کمای برابر. چې کله موږ ته انفیکشن وشي زموږ باډي ته یو سیلز وده نشي نو زموږ سیلز چې کوم دي زموږ باډي چې کوم دي هغه یو ریسپانس وکړي، هغې ته موږ انفلیمیټري ریسپانس وایو چې هغه څه کوي؟ اډرینل کارټیسولز هغه موږ سره سپریس کوي دغه انفلیمیشن. بل موږ سره ریګولیټ بلډ پریشر. زموږ چې کوم بلډ پریشر دی زموږ د باډي بلډ پریشر نارمل چې څومره دی لکه 120/80 دی کنه موږ سره mmHg، نو هغه موږ دا څوک کنټرول کوي؟ دا موږ سره ګلوکوکارټیکایډ هارمونز چې کوم دي دا هم کنټرول کوي. چې کله کم وي نو دا هم په سیوا والي کې یا چې سیوا وي نو هغه کمولو کې هیلپ کوي موږ سره. بل موږ سره تدې کار څه دی؟ انکریز بلډ شوګر. د ګلوکوکارټیکایډ، ګلوکو مطلب موږ سره ګلوکو ګلوکوز نه ہوتے رہے، څه نه ہوتے رہے؟ ګلوکو ګلوکوز نه ہوتے رہے. نو موږ سره ګلوکوکارټیکایډ هارمونز نو د به موږ سره څه کوي؟ ایډیشن اف شوګر به کوي کنه، نو د هغې په مدد سره موږ سره انکریز بلډ شوګر، زموږ بلډ شوګر به موږ سره ګلوکوکارټیکایډ هارمونز په پای کې زیاتر موجود دي ریسپانسبل. اینڈ آلسو ډیکریز بون فارمیشن.
زمونږ چې کوم بون فارمیشن دی دا غي ډیکریز دای کی ډیکریز ان انکریز هم راولي دا سو کو دا ګلوکوکارټیکایډ هارمون نو موږ د ګلوکوکارټیکایډ هارمون باره کې وی چې دا موږ سره څه شی دی چې دا موږ سره یو هارمون دی چې هغه موږ سره ډیفرنٹ ریګولیشن پرپزز کې یوز کی زمون په باډي کې د پیټس میټابولیزم دا غي فنکشن څنګه دی هغه موږ سره څه کوي برقرار ساتي تاسو په دې بوک کې لیکلي دي چې کوم موږ سره اډرینوکارټیکایډ هارمونز دي کارټیکل هارمونز موږ سره راغي منرالوکارټیکایډز دي ګلوکوکارټیکایډز دي او انډروجنز دي نو دا هم موږ سره دغه هارمونز دي چې هغه موږ اوس ډیسکس کوو ٹھیک شو نو په دې کې موږ سره دغه هارمونز اډرینل کارټیک او اډرینل میډولا چې کوم دي دا موږ سره سیکریټ کوي نو اباوت 50 ډیفرنٹ هارمونز دي دا ډیفرنٹ هارمونز دي چې دا موږ سره سیکریټ کوي چې هغه موږ ویل مخکې وایو کارټیکایډ ګلوکوکارټیکایډ هارمون دی منرالوکارټیکایډ هارمونز دی ٹھیک شو چې دا موږ سره سیکریټ کوي اوس په دې نه پس موږ ډیسکس کوو چې موږ سره د کارټیکایډ نه پس these hormones also control the sleep awake cycle زموږ په باډي کې چې کوم sleep awake cycle دی هغه هم دی کنټرول کوي دا څوک کنټرول کوي ګلوکوکارټیکایډ هارمون چې کوم دی دا کنټرول کوي ٹھیک شو نو دا موږ سره څوک کنټرول کوي دا ګلوکوکارټیکایډ هارمون چې کوم دی دا کنټرول کوي نو دا موږ سره سټیمولیشن اف ګلوکوجینیسس کوي چې فارمیشن اف ګلوکوز پای کې کیږي بل سلیپ اینڈ ویک سایکل سے کوم دی پای کې موږ سره کنټرولینګ کې هیلپ کوي اټ release during time of stress to help your body get an energy boost and better handle an emergency situation اوس موږ سره زمون په باډي کې یو ایمرجنسي سچويشن راغلی نو هغه ایمرجنسي سچويشن کې موږ سره څه کوي د ټایم اف سټرس نو دا د باډي لا هیلپ انرژي ورکوي هیلپ ورکوي چې هغه څه کوي موږ سره ګلوکوجینیسس پروسس پای کېږي ګلوکوز فارمیشنز کېږي د هغې په مدد سره اي ټي پي جوړیږي چې کله اي ټي پي جوړ شي نو هغه زموږ په ایمرجنسي کې کار کوي نو دا اډرینل کارټیک ګلوکوکارټیکایډ هارمون چې کوم دی دا پای کې موږ سره کار کوي بل موږ سره د انکریز پروتین میټابولیزم نو هغه موږ سره پروتین میټابولیزم کې هم هیلپ کوي ٹھیک شو بل موږ سره د دې تاسو په دې بوک کې لیکلي هیلپ ان پیټس میټابولیزم نو دا موږ مخکې ډیسکس کړل چې موږ سره پیټس او پروتینز کاربوهایډریټس په میټابولیزم کې د هغې په کنټرول کې موږ سره هیلپ کوي ٹھیک شو نو دا موږ سره د امپورټنت د کارټیسول امپورټنت څه چې د ګلوکوکارټیکایډ هارمونز نو په دې کې موږ سره د هغې functions موږ سره پیټ پروتین کاربوهایډریټ میټابولیزم کنټرولینګ کوي سپریشن اف انفلیمیشنز کوي ریګولیشن اف بلډ پریشر کوي انکریز بلډ شوګر decrease bone formations بل موږ سره کنټرول سلیپ اویک سایکل درې بل موږ وی چې موږ سره د انرژي بوست اپ کوي چې کله موږ ته ایمرجنسي سچويشن راشي ٹھیک شو نو دا موږ سره ایمرجنسي سچويشن کې ایمرجنسي سچويشنز کې موږ سره دغه راځي ٹھیک شو نو دینه پس په موږ د الډوستيرون په اړه کې وایو الډوستيرون چې کوم دا موږ سره mineralocorticoid hormones are produced by the zona glomerulosa play a central role in regulation blood pressure and certain electrolytes sodium and potassium ٹھیک شو نو موږ سره الډوستيرون چې کوم دا موږ سره څوک ریلیز کوي دا اوس د دې نه مخکې ما وی چې mineralocorticoid hormones دا دته موږ mineralocorticoid hormones الډوستيرون ته وایو چې دا موږ سره څه کوي د بلډ شوګر ریګولیشنز کوي او زموږ په باډي کې د الکترولایټ د سوډیم او د پوتاشیم چې کوم د هغې ریګولیشنز کوي برابر ساتي بل موږ سره الډوستيرون signal to the kidney resulting in the kidney absorption more sodium into the bloodstream چې زموږ په باډي کې بلډ سټریم کې نور هم سوډیم ابزوربشن راشي
ٹھیک شو نو دا موږ سره کارټیکایډ هارمونز دي چې پای کې موږ سره هیلپ کوي الډوستیرون موږ سره د مینرل او کارټیکایډ هارمونز دي چې هغه موږ سره پروډوس کوي زونا glomerulosa play important central role in regulation blood pressure and certain electrolytes sodium and potassium موږ سره سوډیم او پوتاشیم چې کوم د هغه ریګولیشنز کې سنټرل کنټرول کې موږ سره هیلپ کوي الډوستیرون چې کوم د موږ سره څه کوي سند سیګنل ټو د کډنی چې هغه موږ سره کډنی ته سیګنل پاس کوي resulting in the kidney absorption more sodium into the blood stream چې هغه موږ سره څه کوي blood stream ته نور هم sodium پاس کوي and release potassium into the urine او د هغه په مدد سره potassium چې کوم دی هغه یورین ته پاس کوي بل موږ سره الډوستیرون چې کوم دا موږ سره سند سیګنل ټو د کډنی موږ سره څه کوي الډوستیرون چې کوم دی هغه سیګنل پاس کی کډنی ته resulting the kidney absorb more sodium into the blood stream چې هغه موږ سره blood stream ته نور هم څه کوي sodium پاس کی and release potassium into the urine چې هغه موږ سره یورین څه کوي پاس کی یورین ته موږ سره potassium پاس کی ریلیز کی this means that the aldosterone چې کوم دا موږ سره regulate the blood pH by controlling موږ سره څه کوي this means that aldosterone also help regulate the blood pH by the controlling the level of electrolyte and the blood چې موږ سره level of electrolyte چې کوم دی هغه موږ سره څه ساتي په blood کې برقرار ساتي نو موږ سره الډوستیرون چې کوم دی help کوي regulate the blood pH by the controlling the level of electrolytes in the blood موږ سره څه کوي الډوستیرون چې کوم دی regulate کوي blood pH by the controlling the level of electrolytes in the blood چې هغه موږ سره د blood pH برقرار ساتي د څه په ذریعہ د electrolytes په ذریعہ زموږ په blood کې نو دا موږ سره د الډوستیرون functions الډوستیرون موږ سره څه شری دا مینرالوکارټیکایډ هارمونز دي چې پروډوس کوي بای زونا glomerulosa play a central role in regulation blood pressure چې هغه موږ سره څه کوي سنټرل رول پلی کوي پس کې د بلډ پریشر برقرار سره او زموږ په بلډ کې چې کوم الکترولایټس دي سوډیم پوتاشیم کیلشیم ټیک شو دا موږ سره چې کوم دي دا موږ سره کلوراید دا موږ سره الکترولایټس دي نو دا هغه برابر ساتي کنټرول ساتي دا څنګه کنټرول کوي الډوستیرون سیګنل پاس کی چرته کډنی ته چې د کډنی نه موږ سره ابزورب مور سوډیم انټو د بلډ سټریم نو کډنی څه چلو کی الته همغه فلټریشنز کی کنه نو کډنی په ذریعہ نور سوډیم چې کوم دی هغه بلډ سټریم ته ابزورب شي اینڈ ریلیز پوتاشیم انټو د یورین او چې هغه موږ سره پوتاشیم چې کوم دی هغه یورین ته پاس کی ریلیز کی this means that aldosterone also help regulate the blood pH چې هغه موږ سره blood pH برقرار ساتي by controlling the level of electrolyte in the blood چې هغه موږ سره electrolyte level برقرار ساتي پس کې په blood بیا adrenal medulla چې کوم دی دا موږ سره innermost part دی دسو the adrenal gland the inner part of adrenal gland control hormones that initiate the flight or fight response چې کوم د fight or flight response دی هغه هم موږ سره initiate کوي The main hormones secreted by adrenal medulla included epinephrine, adrenaline, چاغه ته موږ adrenaline وایو and norepinephrine چاغه ته noradrenaline وایو موږ دا دوه موږ سره main hormones دي چې دا adrenal medulla چې کوم دی هغه secrete کوي کم دي adrenal medulla adrenaline دی او بل موږ سره noradrenaline hormone No function of adrenal medulla hormones
نو موږ سره چې کوم دا دوه هارمونز دي د افینفرین او نار افینفرین یا اډرینالین او نار اډرینالین نو د دې فنکشنز موږ سره څه دي These hormones are capable of increasing the heart rate and force of heart contractions. چې کوم موږ سره heart rate ته دا هغه موږ سره increase کوي او بل موږ سره force of heart contractions هم موږ سره برقرار ساتي مطلب force کوي هغه forcing ورکوي هغه چې زموږ contraction and relaxation کېږي د heart کنه نو دا شانتي دا څه کوي دا help ورکوي پای کې releasing blood flow to the muscles and brain relaxation airway smooth muscle چې هغه ریلیز کوي څه شي airway smooth muscles ته موږ سره flow کوي muscles blood flow through muscles هغه muscles ته څه کوي blood بوزي increase کوي and brain ته چې دا غي په مدد سره زمونږه relaxation airway smooth muscles زمونږ چې کوم airway دی exhalation and inhalation موږ چې کوم کوو دا غي relaxation هم دا کوي د څه په ذریعہ د adrenal چې کوم هارمونز دي دا غي په ذریعہ assisting in glucose metabolism بل موږ سره د glucose metabolism کې assisting کې هم help کوي they also control the squeezing of the blood vessels squeeze vasocontractions ته ویل شي vasocontractions ته ویل شي مطلب چې موږ سره دا vessels سکل شي موږ سره راغون شي نو vasocontractions کې هم موږ سره د help کی داغي په control help maintain blood pressures and increasing its response to stress بل موږ سره maintain blood pressure ساتي او increasing it in response to stress او هغه stress ته هم response ورکوي ٹھیک شو نو دا موږ سره طریق controlling blood vessels contractions کوي بل موږ سره help maintain blood pressures او increase in response to stress چې کله موږ په stress conditions کو داغه ته هم response ورکوي چې کله موږ ته abnormalities راشي د څه شي د adrenal gland چې کله موږ ته د adrenal gland abnormalities راغلي abnormalities کې موږ سره بس کې موږ سره به adrenal gland چې کله insufficient شو hormones insufficient شو adrenal insufficiency is a rare disorder that is come دی it may be caused by disease of adrenal gland یا کې دي شغه ته adrenal gland ته موږ سره disease لګیدلې وي چې دا هغه د وجه موږ ته دا problem راغلي وي primary adrenal insufficiency هغه ته موږ Addison disease هم وایو or by disease and hypothalamus or the pituitary secondary adrenal insufficiency اوس موږ سره کچاري موږ ته hypothalamus ته disease لګیدلې وي یا زموږ pituitary gland ته نو هم موږ سره دا secondary ته موږ secondary adrenal insufficiency وایو چې هغه د هغه د وجه هم راځي it is opposite of crushing syndrome د opposite دی مطلب چې کله موږ سره adrenaline سیوا شي دا هارمون سیوا شي نو هغه ته موږ crushing syndrome وایو نو دا موږ سره adrenaline insufficiency موږ سره شری دا crushing syndrome ته opposite دی and characterized by the low level of adrenaline hormones او دیتا low level of adrenaline hormones ویل شي چې کوم موږ adrenaline insufficiency ورته وایو پای کې موږ سره adrenaline چې کله موږ ته کم شي نو پای کې موږ ته څه symptoms راتلی شي پای کې موږ سره weight loss ته poor appetite مطلب خوراک په نشي کولای لکه لږه وته نه لګي nausea اړبو ته خرابي vomiting الټه وکي fatigue ستړیا به ورته اډو کې به خوږي darkening of skin that skin में کوم نه تور شي only in primary adrenal insufficiency دا په primary adrenal کې او abdominal pain among other نور هم سره included وي نو دا موږ سره symptom of adrenaline insufficiency Post adrenaline insufficiency can also result from a genetic disorder called congenital adrenaline hyperplasia adrenaline insufficiency موږ سره genetic disorder هم دی چې دا موږ سره په مور پلار نه یا موږ سره نکیانو دا روان دي هغه ته موږ congenital adrenaline hyperplasia وایو children who are born with this disorder are missing is an essential enzyme necessary to produce cortisol aldosterone or both موږ سره چې کله دا disorder congenital disorder موجود وي نو هغه ته enzymes پای کې essential enzyme د پکې موجود نه وي
چې پای کې موږ سره کارټیسول دی او الډوستیرون دی یا نور موږ سره یا دواړه کېدای شي دا موږ سره میسنګ وي په دې کې. At the same time, they often exercise excessive of androgen چې په دې کې چې کله ورته دا ډیس آرډر موجود وي جنیټیک ډیس آرډر کچري یو کس ته موجود یو ماشوم ته موجود نو پای کې بس وي excessive of androgen پای کې به androgen ډیر سیوا وي which may lead to male characteristic in girls. اوس په موږ سره کچري جنیټیک ډیس آرډر یو ماشوم الکتا دا ډیس آرډر او جنیټیکلی پای کې کارټیسول او الډوستیرون موجود نو نو پای کې به انډروجن موجود وي او په غالب کې به د کریکټرز د ګرلز موجود وي او هغه ته and precocious puberty and boy چاہے تمغه precocious puberty په سړی کې موږ سره د خزو کریکټرز موجود وي هغه تمغه precocious puberty disorder وته ویل شو یا puberty هغه تمغه ویل شو ټیک شو چې موږ سره هغه لک کې به د خزو خوونه موجود وي نو دا موږ سره څه شي جنیټیکل disorder of adrenal insufficiency او parathyroid gland parathyroid gland چې کوم دي دا موږ سره څه شي دي دا موږ سره small gland of endocrine system that control the amount of calcium in our blood and bones دا موږ سره ساتي control of calcium موږ سره زموږ په باډي کې د په بلډ کې او په بونز کې برابر ساتي دا څوک ساتي parathyroid gland نو دا موږ سره fourth parathyroid gland دي چې دا located behind the thyroid gland دا موږ سره د thyroid gland نشاته behind موجود دي and neck they play a very critical role in many body functions چې موږ سره په body functions کې ډېر critical role ادا کوي parathyroid gland hormones parathyroid hormones से कम अगर secreted by parathyroid gland as in the most important regulation of blood calcium level जहाँ मुझसे regulation of blood calcium level साथी बरकरार साथी function of parathyroid hormones उस मुझसे तरीफ function से शेरी no parathyroid hormone functions regulate calcium level in the blood जहाँ मुझसे साथी calcium level जमुन पर blood की बरकरार साथी largely by the increasing the level when they are too low और या मुझसे increase कई चिकले जमुन पर blood की low भी it does this through its action on the kidney bones and intestine तो दा मुझसे पर kidney पर bones और पर intestine माने हम से कई actions कई bones मुंग सरा bones की parathyroid hormones stimulate the release of calcium from the large calcium store उस समूह का बॉडी की चिकम जाके कैल्शियम लार्ज स्टोर हुई एंड द बॉन्ड टू द ब्लड स्ट्रीम चाहे से चलू की रिलीज की ब्लड स्ट्रीम ता द बॉन्ड ना दिस इंक्रीज bone destruction and decrease the formation of new bones नो अगर चिकल अमु सर bones the parathyroid hormones पर destruction उशी नो दगर bone destruction उशी of the formation of new bones से कम दे आहो बम decrease जमंग bones बा decrease kidney the parathyroid hormone reduce loss of calcium in urine चाहे मुझसे reduce कई loss of calcium चे जमंग पर urine की राखी loss की the parathyroid also stimulate the production of active vitamin D in the kidney जमंग सर सके दारी vitamin D productions की जमंग पर kidney की intestine the parathyroid hormones indirectly increase calcium absorption from the blood into the intestine चाहे सके calcium absorptions के intestine सा we affect vitamin D metabolism चिदा अगर सके पर intestine के दारी absorption उसी increase शी नो मंग सर the metabolism vitamin D metabolism से कम दे अगर मंग सर affect की दारी पर मदद से the vitamin D metabolism affect की नो दाव मंग सर topic ستاسو parathyroid gland داغي functions چې کوم څه په bones کې موږ څه په kidney کې او په intestine کې موجود دي ٹھیک شو نو دې سره ستاسو چپټر ختم شو ان شاء الله ستاسو نیو چپټر په بیا موږ سٹارټ کوو چې کوم د reproductive system دی یا موږ سره urinary system دی هغه به موږ ان شاء الله ورپسې وایو
پدې کې تاسو ابنارملیټیز موږ سره موږ ونه نو ابنارملیټیز تاسو په بوک کې هم موجود بوي چې ابنارملیټیز کې موږ سره هایپوپیراتایرایډیزم هم راځي او هایپرپیراتایرایډیزم هم راځي پایږي هایپرپیراتایرایډیزم کې موږ سره اوور سیکریشن اف پیراتایرایډ هارمونز چې داغه های کیلشیم لیول چې کوم دغه سیوا کی چې داغه په مدد سره موږ سره ابنارملیټیز راځي ابنارملیټیز کې موږ سره انکلوډډ دي چې موږ سره کډنی سټونز راتلی شي ګال بلیډرز چې کوم دی هغه کې سټون فارمیشن راتلی شي بل موږ سره بونز چې کوم دی هغه هم ویک شي هایپر کې ٹھیک شو ایکسسیو اف کیلشیم چې کله کیلشیم لیول سیوا کیږي نو موږ سره به بونز چې کوم دی هغه به کمیږي په بلډ کې ٹھیک شو هایپوپیراتایرایډیزم نو پای کې د بلډ کیلشیم لیول هغه لو شي بالکل گروث اف بون چې کوم دی هغه سلو ډاون شي او بل موږ سره چې کله کیلشیم لیول لو شي نو هغه موږ سره زموږ مسکولر سیستم او نروس سیستم هم زموږ افیکټ کولی شي او بل موږ سره ا ډیزیز تمونږ ټینی ډیزیز هم وایو چې پای کې موږ سره مسلز کنټریکټډ سټیټ سره شي راغون شي بالکل دا ټیټنی چې کوم دا موږ سره څه شي دا موږ سره بیکټیریل بیماری ده کلستریډیم ټیټینای یو بیکټیریا ده چې دا غي د وجې موږ سره دا بیماری لګي او پای کې موږ سره څه شي دا د کیلشیم لیول هغه کم کی د بیکټیریا نو زموږ د مسل چې کوم دی راغون شي هغه ته موږ لاک جاب بیماری هم وایو چې دای کی جامې دغه چې کوم اونخري نو دا نن ټاپک ان شاء الله نیو چپټر په بیا سٹارټ کوو د پیپر نه بعد دا الله پامان کړ چې تاسو کوېسچن نو تاسو ماته په واتس اپ ګروپ باندې را لګل شي الله پامان